الله سبحانه وتعالى پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو لوی جماعت ورکړو چې غیتا صحابه کرام ویل کی اور د قران 1200 آیاتونو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ملګرو عظمت بیان دی. عام طور باندې موږ موجوده دور کې معاشري کې دې ته ګورو چې کم سړی چا سره ناس ته پاسته وي هغه نه موږ دا اندازه لګو چې دا سړی یا خدي یا بد دی. اور رشته کې د سکو چې سړی پسې کله رشتہ راشي نه د خزي کور والا هغه سړی هغه نوجوان ملګرو ته ګوري چې دي چا سره تعلق دي چا سره کې نه پسې مذهبي دي غیر مذهبي دي اور کم جماعت خلکو سره خیال ساتي اور کلی کې چا سره زیات تعلق دي نشي د کمې طبقه سره دي تعلق دي غاده دي عکاسي کې چې دا د کم مزاج سره دي. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د کمی مجمع کې پدې کېږي کوم خلکو سره پاتې شوی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل د عظمتونو یو غر دی د عزت یو سمندر دی خغي موجود هم عام سوسایټي موږ خبرو کو چې کوم معاشري کې وشي چلی کې خبرو کو اور انګلیش کې یو محاوره ده A man is known by his society. دي چې کوم خلکو سره تعلق دی غنه به موږ د پته لګي چې دا سړی د کمی طبقه دی. اور که یو سړی دا وایي چې دا خو ته انګریزي نه استدلال کړي آیا عربو کې څه شته کنه او عربو کې سبع معلقه یو کتاب دی هغه کې یو شعر ذکر شوی دی عن المرء لا تسأل د یو سړی تپوس مکه و یو سړی نه وصل عن قرینه تپوسو کا دغه ملګرونه فكل قرين بالمقارن يقتدي دیو سړی پتا دغه ملګرونه لګي هغه ملګری خوي دا خده ک ملګری بدی دا بد دی یو سړی په باره کې تا دا سوچ چې دا ډېر ښه سړی دی اور چې کله تا دغه ملګری وکتل ټول چرسیان پودریان لوفنګي او چې چرته کوک دی هغه دغه ملګری دی نه کدا ډېر خوي خو څو وخت پرې بخوي بیا بدینه کوګ لارګي جوړي نه د صحابه کرامو عظمت دا د دې خبرې دلیل دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خلکو سره ملګری تیا وا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل باندې ډېر لوی عظیم شخصیت ملګری هم د لوی عظمت ولا خلک دي. او بیا ډاکټر علامه خالد محمود صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي وای ما د قران مطالعه کوله ما بدا کتلو چې کمزه کې یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه معمولی اجتهادي خطا وشي الله پاغي باندې تنبیه کوي چې نه د سینې دی کول پکار آدم علیه الصلاۃ والسلام خپل اجتهادي طاقت باندې فیصله باندې جنت کې خوراک وکړو الله پاک ور باندې تنبیه وکزمه کې تیر ولېګلو. یونس علیه الصلاۃ والسلام خپل قوم نه روان شو چې دا خبره نه مني بز زما الله رب العزت ورته تنبیه وکړ خپل اجتهاد باندې فیصله وکړه اور اجتهاد ټیک وی به دوا اجرونه دي اور کا اجتهاد تصویب نکړي شي بیا یو اجر دی او بیا پیغمبر خو پیغمبر ویغه چې اجتهاد کوي سره یو علمی بنیاد یو بنیادی اساسا علم ور سره موجودي غو بنیاد باندې فیصله کوي. خوغیا وای چې ما بکله د تفسیر کتلو کم ځکه کې صحابه کرامو نه خطا وشي الله رب عزت غي وکالت کوي پیغمبر ته تنبیه صحابه کرامو وکالت هغه باندې به ګڼ شی واقعات نقل کړي ډیر واقعات. پہلا نمبر میں واقعہ سورہ آل عمران کی د غزوه احد واقعہ الله رب العزت نے بیان کړی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو جماعت مقرر کو په یو جبل رومات باندې چې تاسو دی باندې ودرېږي او چې څومره پورې درته ما نه ویلي تاسو ښکته ما راځي
چې کله مسلمانانو جنگ وګټلو دې صحابه کرام خپل اجتهاد باندې دا فیصله وکړه چې جنگ وګټل شو کافرانو تختیدو موږ ودین اسلحه راغلو مال غنیمت په زیات شي هغه د غر نخکته راغلو 10 صحابه کرام پاتې شو هغه جماعت کې اختلاف جوړ شو بعضو صحابه کرام رائے دا وا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو موږ ته دا ویلو چې جنگ موږ وګټو بس تاسو راځي بیا ضرورت نشته اور بعضو صحابه کرام رائے دا وا چې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ ته څومره پوری نی ویلي موږ کته نه زو خو 50 کې 40 صحابه کرام کته رالو 10 صحابه کرام برا پاتې شو خالد بن ولید چې هغه کې مسلمان نه وغه د شاته نه حمله وکړه مسلمانانو ګټل شوی جنگ هغه نقشه بدله شو حالات سره مخامخ شو اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غو صحابه کرام نه تاسو کول شو چې تاسو ما ویلی ولی تاسو د سی وکړو الله رب العزت دې صحابه کرام وکالت وکړو پہلا حکم یې سو کو واعف عنهم دو ته بده مفي اعلان وکړي پہلا اعلان ورته دا وکړو دویم ورته سوی واستغفر لهم دو ته بر مغفرت هم وړي او بیا دانا چې دا صحابه کرام ته د مشورې نه بیل کی چې دو سره مشوره نه کوم وشاورهم فی الامر دی زوری کارونه کې دونه مشاورت هم اخلي غزوه احد نه صحابه کرام واپس نه دي تلی الله رب العزت صحابه کرام وکالت وکړو چې دې صحابه کرام ته بس نه وای کدا غرنه کوشي غلطي کړي خطا کړي بیا ورته سن وای معافي اعلان هم شو استغفاری ورته هم وکړو اور مشاورت کې هم ځان سره مشورې کې هم شریک وکالت کړي دی الله رب العزت صحابه کرام دومره لوی خلق دیم چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی منافقین ته ویلو چې تاسو ایمان راوړي و اذا قیل لهم امنوا کما امن الناس څنګه ایمان صحابه کرام راوړي دي دی ورته جواب کې سویلو قالوا انؤمن کما امن السفهاء الا یعذ بالله موږ د ایمان راوړل کدی بیوقوفانو راوړي دي الله رب العزت صحابه کرام وکالت کړي دي الا انهم هم السفهاء سمر سخت ردی ور باندې کړي دي الا تنبیه نمبر 1 خبردار انهم یقینا دیو یو تاکید هم بیا تاکید السفهاء باندې الف لام داخل کړي سلور تاکیدونو سره رد ور باندې کړي دي الا انهم هم السفهاء چې دا کوم خلکو صحابه کرامو ته بیوقوف ویلي یقینا اندق بیوقوفان دي دا احمق دي دا سفهاء دي صحابه کرامو وکالت الله رب العزت کړي د دومره لوی جماعت دی کم ځای کې چې صحابه کرام اجتهادی خطاو کی الله پاکی وکالت کی واقعہ نمبر 3 درېما واقعہ تبوک سفر کی چغتا جیش العسرہ غزوة العسرہ ساعة العسرہ دا الفاظ سره دیږي عسرہ مطلب سخت وخت ولی چې مکه مکرمه نه تبوک 600 کیلومتر دی سخت ګرمي وا اور باغونو کې کجوري پخې وي دا صاحب اکرام جهاد تتلې چې واپس رته ټوله کجوري به زما کی طرف ورزي دي تجارت متاثر و سفر لري اسباب نشتا خدا الله طرف نه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه حکم و چې صحابه کرام به غزوې ته ځي سوچ منافقین د جهاد نه پاتې شوی دي چې کوم منافقو چې په خوري بیوري چې با پیغمبر باندې ایمان وروړي نو زړه کې کفر تیار و درې صحابه کرام مراره بن ربيع رضی الله تعالی عنہ کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ او هلال بن امیہ رضی الله تعالی عنہ دا درې صحابه کرام پاتې څنګه شو دې قافلې ته ورو چې تاسو سره وخان دي موږ سره اس تیز مزل کی او آرام سره مزل کی تاسو چې نیم سفر کړی موږ در پسې درو رسو دا قافله روانه شو غزوه تبوک ته
نن وزو سبازو نن زو سبازو ځان سره سوچو کو چې هغه قافله خو ډېره لرې ده ورپسې رسېدی نه شو بیا سوچو کو چې اوس جنگ شوی دی مسلمانانو مالی غنیمت هر سره غونډ کړي دي واپس روان دي نه موږ تلو فایده نشته دی نن سبا کې د درې صحابه کرام پاتې شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله واپس مدینه منورې ته رالو دا درې وړه صحابه کرام ورته راغلو نور منافقینو به ورته دا ویلو کور کې مریضان ولا نړو لکه نن سبا د خلک باندېږي چا به ورته ویلو زه بیمار وم ځکه لا نړم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به وایي کېده چې دا راغلی دا منافق دی انې منې به کېږي بس پرېږي دا او چې کله د درې صحابه کرام ولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایلو یا رسول الله موږ د الله ذات باندې قسم وي په تا موږ ایمان دی الله توحید قایلیو ستا سره غزواتو کې شریک شوي دي نه مخکې مسجد نبوي کې تاسو پسې مونځ کو هیڅ سره نشته منافقینو غوندې دروغ درته نه وایو چې دا بیمار او زه بیمار او کور کې اوس روداو یا رسول الله والله صرف د دیو چې نه پاتیو چې اول مدا ګمانو چې تاسو پسې بورسو سوالی را سره استه تیز منډه وي بیا مدا سوچو کو چې اوس رسیدې نشو بیا مدا سوچو کو چې تاسو پسې روانې نه مونږ تلو ضرورت نشته یا رسول الله صرف د دیو چې نه پاتیو او کسره کې منافق وي دی منافقینو په شان معنی کړي ځان به مخلاص کړو خو دروغ نه یا رسول الله دا غره سره شوی دي تلو کې پاتې شوی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دم پته و چې دا دروغ نه وي زما صحابه کرام دي زما صحبت کې پاتې شوی دي خو الله طرف نه ورته حکم وشو چې دې درو صحابه کرام سره به سوشل بایکاټ وي دې سره خبرې اترې بند مسجد نبوی ته برالو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بي سلام او السلام علیکم یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلام جواب نه ورکول چې کله یو صحابي ته پیغمبر سلام جواب نور کی د څومره سخت حالات وي او روایت کې راغلي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې کله موس کولو چې دا صحابه کرام رااله نسترګو اطرافو کې بسترګي ورته غړولې خو چې غي مخراتو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مقدس یو ګرځولو سترګي به ورته نه غړولې 40 ورځې دا صحابه کرام مسجد نبوي کې پیغمبر پسې موس کوي سلام جواب نه ملوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره خبرې اترې نه کوي سالويخت ورځې بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې کور ته سوال جواب ولېګلو چې د دې کمی خزي دي دا د ونلاړي شیخ خپل پلار کورونو ته خزي لاړې پلار کورونو ته اور دا صاحب اکرم غونډه شپه په جنماز باندې الله ته جاړي چې الله ته دام پته ده چې موږ منافقین دیو یا الله ته دا پته چې تاسو سره زموږه عشق دی دا درته پته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره موږ عشق دا درته پته موږ سره کې نفاق نشته اور یا الله موږ دې جهاد نه پاتې شویو زموږ دا خطا دا ګناه معاف کړي الله رب العزت سورۃ توبه کې آیتونه نازل کو اور آیتونه دې انداز کې نازل کو چې کچره د درې صحابه کرامو تذکرہ وشي چې دا آیات ولسترکیږي د صحابه کرامو ته تکلیف ملويږي الله رب العزت د آیات انداز بدل کو لقد تاب الله علی النبی اول تذکرہ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکا چې الله پاک توبه قبول کړه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګناه نه کړی چې کمزې کې توبه نسبت پیغمبر طرف تراشي ال طرف درجات مراد چې الله پاک د پیغمبر درجه اوچ دیږي بیا دوی نمبر به ول مهاجرین ول انصار مهاجرین صحابه کرام نه ذکر کو چې کم مکه مکرمه نه رغلی ول انصار هغه صحابه کرام چې مدینه منوره کې پاتې شوی دي الذين اتبعوا في ساعه العسره په دې سخت حالاتو کې تا ته به دری کړي تا سره ملګرتیا کړي بیا الله پاک فرمایي وعلى الثلاثه الذين خلفوا هغه درې صحابه کرام چې غدي جهاد نه پاتې شوی دي ټول ذکر وو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ وکړه مهاجرین صحابه کرامو تذکرہ وکړه انصار صحابه کرامو تذکرہ وکړه غد بعد هلال بن امیہ مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ علیهم رضوان الله تعالی اجمعین د دوی در تذکرہ وکړه چې کثیر د درو تذکرہ کوم دوی ته تکلیف ملويږي د دوی د خیال دومره ستله چې اول پیغمبر تذکرہ بیا مهاجرین بیا انصار بیا اور پسې درې صحابه کرام او تاسو فضل اعمال کې تبلیغ والملګرو نه بار بار اوریدلی دي شیخ زکریا رحمت الله علیه دا واقعا نقل کړي
چې کله د آیتونه نازل شو نو مراره بن ربیع رضی الله عنه خپل کور چت باندې جنماز چولې اور الله تعالی پاک ته جاړي مسجد نبوي ته راتلل پری خودلو چې دا صاحب کرام سره تعلق نه ستې ما ته ډېر تکلیف ته نه مسجد نبوي ته کور کې مود شروع اور یو صحابي چې کله دا ایتونه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولستلو هلال بن امیہ ربیعہ بن هلال بن امیہ مراره بن ربیع د دوه کورونو طرف ته منډه کې اور دې صحابه کرام کو مراره بن ربیع یا هلال بن امیہ رضی اللہ عنہ دې کې یو صحابي دی و یو صحابي رمنډه کا یا هلال یا هلال یا مراره یا مراره وی ما به دوباره بیا hebat راغلو چې دې شي مونږ په بری کې ونه وې اعلان قرآن نه وی کړای 40 ورځې مده پیغمبر جدي برداشت کا خبرې نه کوي لس ورځې نه خزې لاړې پلار کور کې ناسې دي وی موږ ته دا خطر و چې اوس دا اعلان ونشي قرآن باندې چې دا د ایمان نه خلی وی هغه صحابي موږ ته आवाज وکړو چې مبارک ته وي ستاسو توبه الله پاک قبول کړه حضرت مراره رضی الله عنه فرمایي چې ما د الله ذات باندې قسم وي چې دې وخت کې باز ارکور کې دومره سنو چې دې صحابي ته ما خوشخبری کې ورکړی وي په بدل مت بس صدرې وي یو صدر سره د نو نه بره حصہ پټ کړی و کبیس ما چولې بلې کپڑے نه بلګ والے خپل کبیس مو وېستلو اور هغه صحابي ته به هدیه کې ورکو چې ته ما ته خوشخبری واوروله دومره غربت تیر کړي خوشخبری کې ورکول د پرسشتانه چې زیری کې چاته څور کی ویغه د بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ سره خبرې اترې شروع کې خزم واپس کورونو ته راغلي خود درې صحابه کرام وکالت الله رب العزت سورۃ توبه کې کړي دي لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار پسرورم نمبر باندې وعلى الثلاثه الذين خلفوا اغه درې صحابه کرام چې جهاد نه پاتې شوی الله رب العزت خدا کولې شو چې صرف د درې صحابه کرام یې ذکر کړی وي چې دیو توبه ما قبول کا دا مخکې پیغمبر ذکر کو مهاجرین ذکر کو انصاری ذکر کو به د درې صحابه کرام تذکرہ کړی چې دیو ته د آیات څوک سبب پیغورو نه ګرځي صحابه کرام وکالت الله رب العزت کړی دی اور علامہ ڈاکٹر خالد محمود سے رحمت الله علیه فرمایي چې ډیر سوچ او بیچار پس دې نتیجې ته ورسیدم چې ابي اکرام علیه السلام معصوم دي دا به هر څوک مني چې ابي اکرام علیه السلام نه ګناه صغیره ګناه کبیره نه کیږي اور دا صحابه کرام باندې سبا خلک ګوتې روچتي د دې وجه الله رب عزت صحابه کرام خپل باندې وکالت کړي دي نبی اکرام علیه السلام معصوم اور صحابه کرام محفوظ ځکه الله رب العزت صحابه کرام وکالت کړي د نبی اکرام علیه السلام باندې څوک اعتراض نه کوي پته دا کوي اعتراض وکړ باندې کفر فتوا لګي خو صحابه کرام مبارک کی ګستاخی کی او بیا دا وایي چې دا معیار حق نه دی او دو باندې بیا تنقید کول ټیک دي نه چې کوم خلکو وکالت الله رب العزت کړي ته چې هر څه وای الله رب العزت دغه وکالت د پر کافی دي ستاړو ضرورت نشته دی او بیا دی صحابه کرامو مقام او مرتبه دغه ده چې څوک ګستاخی کی سزا ورته دنیا کې ملوي امام مالک رحمت الله موته امام مالک کی واقعیا نقل کړی ده چې حضرت عمر رضی الله عنه سو کې خلیفہ یو سړی ورته راغلو حضرت عمر رضی الله عنه تاسو کو نوم د څه دی هغه څه کې احسان کیدو چې د حضرت عمر رضی الله عنه ګستاخی وکم وای زما نوم سکروټه حضرت عمر رضی الله عنه تاسو چوکو چې عرب دي مختلف نمونه کې دي اسلام نامه کې چا نوم به چینجه او چا نوم به زناور او چا نوم به حیوان او چا نوم به عبد اللات عبد المنات عبد العزى دا نومونو کې دي شي دا وی پلار نوم د څه دی وی کویلا وی مور نوم د څه دی وی النار تزهی کی شروع کو
وی قبیلی نوم د څه دی؟ وی لامبا شعلا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایلو ادرک اهلک فانهم هلكوا. لا شخ خپل خاندان تاسو کا ټول خاندان د تباہ او برباد شو. وې دې سړی چې کور ته رامنډه کا کور کې اور لګیدل و. پلاری مردار، خزه مرداره، موري مرداره، ټول کور به خاندانی تباہ او برباد. ځکه علماء لیکلي چې کم سره د حضرت عمر رضی الله عنه دشمنی کی دنیا کې ورته سزا ملوي، او چې کم سره د حضرت عمر رضی الله عنه ګستاخ وي دي ته هدایت هم نه ملوي. حضرت عمر رضی الله عنه میں غیرت الله رب العزت کړي دي. ووري تابع، خاورې تابع، نوري تابع، زمکه تابع، نهرونه سمندرونه تابع، دا ټول الله پاک دې ته تابع ګرځولي دي. چې سړی د الله سره دومره لوی مقام او مرتبه وي چې د کائنات او د تابع کې غو الله په نسبت دغه څومره مقام وي. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مس کے فرق څه دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړې د ملګریتي وجه نه چې بچپن نه تر اخیری پورې ملګری ورته دغه صداقت، دغه امانت، دغه دیانت، دغه تقوا، دغه پرهیزګری، دغه جرأت دار څورته پتا و چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دروغ نه وي. دی وی چې زه پیغمبر یم، بس پیغمبر دی. او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ هغه شخصیت چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یې غواړي یا الله دې ته ایمان نصیب کړي. یا عمر بن هشام ته، یا عمر بن خطاب ته یو ایمان ولا پکار دی چې هغه ته تدبر وي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عاشق دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چهره ته ګوري چې سم منشا د ماغه خبره کوي. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدبر دی، یو حقیقت دن نزي چې دې کې موږ ته څه کول پکار دی. چې کله د بدر قیدیان راغلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رای واغسله. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چهره مبارکه ته وکتل چې منشه دا چې دا معاف کی ولی رحمت للعالمین دی. ورته یا رسول الله دا کې دیان موږ لاس سره غلی معاف کړل دي شي. ها دا وګو پیسې و نه راواغلو فدیه هغه سره بزانت اصلاح او روان جنگ ته به تیار شو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چې تاسو کو سری روچت کو ورته یا رسول الله موږ پتی کیږو مدینه کې مقام د دوه جره پریخي د چې دلته موږ آرام سره پریخودلو نه تکلیف یې راکولو مدینه ته رالو او دوی کې بیا جرأت پیدا دی مکینه رغلی ما سره مدینه منوره کې جنگيږي یا رسول الله ټول قتل ول غواړي او چې قتل کو دوه باندې زموږ روبو یې د پردا مدینه طرف ته کاګستر کې نه غړي اور قتل اوي ته ما بیا وتا طرف ته ګوتی اوچتی شي ما خپل خاندان والا راګه زبي قتل کم عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ ور کا غیر قتل کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنو ہاشم ور کا داب قتل کی ہر ثابت خپل قبیله ول اور کا سری قلم کی ایسو غتنی شي اوچته وله آینده د پر دو مون طرف تستر کی بیان غړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رای خو خوا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مطابق رای وا هغه حق فیصله وشو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ برائے میں اللہ پاک قرآن کے آیتونه نازل کو وما كان لنبي ان يسخن في الارض ما رای اغه وكما رای د حضرت عمر وا رضی اللہ عنہ دو سر کلم کول پکارو خو مشورې سره کار شوی دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمل شوی ټیک دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته مدبر پکارو چې غا اشتنګوري لګ وکی کې د نزی آینده حالاتو باندې فیصله کی هغه د پر عمرې وخت دی د الله رب العزت اور الله پاک ور کړی دی. ځکه یو انګریز مورخ د لیکلی وای چې حضرت عمر رضی الله عنه صرف 10 کاله نور حکومت پاتې وي، صرف 10 کاله 10 سال حکومت کړي 10 سال نور پاتې وي پس مکه مخ باندې به د کفر نوم و نشان هم نو خو چې 10 کاله نور پاتې وي دا اعتراف کافرانو کړي دي، دا اعتراف انګريز کړي دي، يهوديانو نصاراو عیسایانو يهوديانو کړي دي چې نور حکومت 10 کاله پاتې وي پس مکه مخ باندې يهوديت عیسایت اور کفری نظام به ختم شوی دومره لوی مقام او مرتبه ورته میلاو ده. دیو جن صحابه کرام د دین اساسه د بنیاد دي
که قرآن نن میلاو دی دا د صحابه کرامو د وجې نه میلاو دی. ولی لیکلی چا دی؟ صحابه کرامو. حفظ کړی چا دی؟ صحابه کرامو. محفوظ کړی چا دی؟ صحابه کرامو. تلفظ موږ ته چا ښودلی؟ صحابه کرامو. سند کې دا دی په پهلا نمبر. بلکې که د مونځ کې دا صحابه کرامو موږ ته رسولی دی. زکات ورکې دا صحابه کرامو رسولی دی. حج کې صحابه کرامو رسولی دی. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هر فعل، هر قول، هر تقریر دا صحابه کرامو رسولی دی. اور الله دې نه کې که دین نه صحابه کرام د ختم کو بیا به تش در سره داسې یو مذهب پاتې وي چې هغه هېڅ وجود نشته دی. ټولې بیا وایي خبرې دي. بیا هغه کې زنا عبادت ګڼلی کېږي، شراب څکل دا بیا عبادت دی. اور چې کله اوبه نه وي بیا به توکاڼو سره استنجا کوه، دا جایز دی. صحیح ده، بنیاد نشته که نه، بیا بہت ہی شروع وي. اور چې کم شي اساس اور بنیاد نه غړي زر غورځي بیا ځان ول دا به عبادت وي. صحیح ده، چاړو سره ځان وینه کول دا به عبادت دی. ولی بنیاد نشته. صحابه کرام بنیاد